وګورئ چې کله یو ماشوم د بچپن نه واخله تر نوجواني پورې په یو مدرسه کې پاتې نشي، په یو اسکول کې پاتې نشي، د یو چا نه څه زده کړه ونه کړي، عموما دغه ماشوم دا ناپوهه وي، دغه ماشوم د دې عقل هم کار نه کوي، د دې دماغ هم سم کار نه کوي. یو طرف ته داسې یو ماشوم چې هغه ټول بچپن په اسکول او په مدرسه کې تیره کړی وي، بل طرف ته داسې یو ماشوم چې هغه ټول عمر په غربت او په غریبي کې تیره کړی وي او خپل دغه نوجواني دا په تجارت کې تیره کړی وي. نو دې دواړو کې کوم یو ماشوم هوښیار وي؟ دې دواړو کې هغه ماشوم هوښیار وي چې په مدرسه کې او په اسکول کې دا ټول عمر تیر کړی دی، او عموما هغه انسان دا کم عقل وي، دا بیوقوف وي، دا ناپوه وي، دا جټ وي چې هغه ټول عمر د مدرسې او د اسکول نه لري تیر کړی وي. دنیا ماحول دا دی. خو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې یو عجیب ماشوم چې ټول عمر هغه په غربت کې تیر کړی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چرته په اسکول او په مدرسه کې یو سکڼه هم نه و تیر کړی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چرته د یو پوهی انسان د یو عالم مخې ته هم یو منټ دپاره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ناست نه و. خو بیا هم جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله نوجوان شو، کله چې مشر شو، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه زمانه د ټول خلکو نه زیات هوښیار، عقلمند او پوه انسان. د دې وجه سره چې داسې یو ماشوم چې هغه مور پلار په بچپن کې وفات شوی وي، عموما د ماشوم تربیت څوک کوي؟ مور او پلار کوي. یو ماشوم چې په وړوکوالي کې یتیم پاتې شي، اکثر دا ماشوم داسې یا غل وي، یا ډاکو وي، یا نشئی وي، یا شرابي وي، یا بدعمله وي. ولې؟ ځکه چې بچپن کې د دې تربیت چا نه وي کړی. لیکن محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امام الانبیاء، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تربیت الله رب العالمین کولا. نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مور او پلار هم نو، لیکن د جهان په مخ د ځمکه باندې د ټول پیغمبرانو نه قابل، د ټول پیغمبرانو نه ذهین، د ټول پیغمبرانو نه زیات علم لرونکي، د ټول پیغمبرانو نه زیات کمالات لرونکي انسان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. ځکه چې د الله پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تربیت دا الله رب العالمین کړی و. نو په دې زمانه کې هم څوک چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف وي، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین انکار کوي، دغه خلک د په دې یو نقطه باندې ځان پوهه کی، په دې یو نقطه باندې ځان پوهه کی چې یو داسې ماشوم چې هغه د غریب کور کې پیدا وي، داسې ماشوم چې هغه ماشوم تربیت چرته په تعلیمي اداره کې نه ده شوی، لیکن هغه ماشوم په جبه باندې داسې خبره جاری کیږي، د هغه نوجوان په جبه باندې داسې خبره جاری کیږي چې په دې زمانه کې هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبرې هغه رښتیا کیږي. وس دا کافران دو اسلام او دین نه مني، دا کافران دو اسلام او دین نه مني. که چېرته دا کافران په دې دور کې هم په ساینسي معلوماتو باندې غور او فکر وکړي، نو دوی بیا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبري اقرار کوي. د دې یو لنډ مثال زه تاسو ته درکوم. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه زمانه کې چې په هغه زمانه کې نه دوربین نه خوردبین وو، نه دغه شانتي بل څه شي آلات موجود وو. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه زمانه کې دا پیشنګوهي کړې وه چې الله رب العالمین دا نور دا سپوږمۍ دا الله رب العالمین پیدا کړې ده، او دغه نور او دا سپوږمۍ دا په خپل دی مدار کې گردش کوي، یعنی دا نور او سپوږمۍ او ځمکه دا داسې تاویږي. دا اوس د کالج د یونیورسيټي د ساينس د خلکو خبرې دي، دا په ساينسي معلوماتو باندې پته لګولې کیږي. بیا که غور فکر وکي نو دومره لوی کائنات دا داسې گردش کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ساينسدانو، رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نه ساينسي آلات موجودو،
لیکن په هغه زمانه کې الله رب العالمین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا خبر ورکړیو چې دا نور او دا سپوږمۍ دا تاویږي او کچرته دی کې د یو ذرې مقدار فرق راشي نو په مخ د ځمکه باندې به یو انسان هم ژوند نشي کولی. نو اوس چې خلک څومره تحقیقات کوي هغوی دا معلومات کړي ده. نو خبره دا شوله چې په دې زمانه کې ساينس دا ډیر په ترقی باندې دی، لیکن په هغه زمانه کې داسې یو ماشوم چې هغه مدرسه او سکول لیدلی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه زمانه کې دا ټول پیشنګویي ورکړې وه. نو معلومه دا شوله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تربیت الله رب العالمین کړی دا. د چا تربیت چې الله رب العالمین وکي دغه انسان دا کامیاب وي. نو بهرحال د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تربیت چې کله وشو بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله طرف نه چې الله طرف نه محمد رسول الله چې څه زده کړله نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام دغه څه د امت ته ورښودله چې کله د امت ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هر څه ښودله نو په امت کې داسې خلک موجود وو چې هغې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې ونه منله. څنګه چې ما تاسو ته وویله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې نه مخکې دغه یهودیان او دغه عیسایانو به هم دا انتظار کوله چې کله به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راځي او موږ په هغه باندې ایمان راوړو. چې کله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبري دعوه وکړله، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبري اعلان وکړو، هغه خلکو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دشمنی شروع کړله. کوم خلک چې په دې انتظار کې چې کله به محمد رسول الله راځي او موږ په هغه باندې ایمان راوړو. لیکن د الله قدرت الله رب العالمین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو یتیم کورنۍ کې پیدا کړ. الله رب العالمین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو غریب کورنۍ کې پیدا کړ د پلار او د مور په اعتبار سره. لیکن دغه عیسایانو دغه یهودیانو خیال دا و چې دا پیغمبر په موږ کې راځي، دا پیغمبر د قریش قبیله کې به نه راځي بلکې زموږ په خاندانو کې راځي، ځکه چې عیسی علیه السلام هغه ټول علم پسې موږ روان یو. اگر که دوی په غلطه وو د دوی ګمان دا و، خو چې کله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو یتیم کورنۍ کې پیدا شو نو بیا دغه خلکو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف پروپاګاندا شروع کړل. اول به انتظار کوو، وروسته پروپاګاندا شروع کړو چې هو موږ مالدار یو، موږ دولتمن یو، موږ عقلمن یو، موږ د تورات عالمان یو، موږ سره علم شته. دا خو داسې یو ماشوم دی چې دوی چېرته علم هم نه دی زده کړی، دوی به څنګه پیغمبر جوړېږي. دوی خلکو زړونو کې حسد او بغض راغی. عربو دوی به رسول الله صلی الله علیه وسلم سره حسد او بغض شروع کړله چې دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ولې پیغمبر شو، دا خو غریب دی. لیکن الله رب العالمین د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تربیت کړې وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر زیات هوښیار و، رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر زیات عقلمند و. هغې د حکمت عملي په بنیاد باندې د ټول خلکو د تجربې نه له پاسه زیات تجربې په بنیاد باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی قرآن تعلیمات په هغه خلکو کې دعوت شروع کړله. نو بعضې خلکو دا ګمان کوله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غریب کورنۍ کې پیدا دی، دا د مال او د دولت په تمه، د مال او د دولت په نشه کې، د مال او د دولت په اغستو کې نعوذ بالله زمون بوتانو ته رد خو نه دی ویلی، زمون دغه بوتانو ته د باطل خدایان وایي. بعضو خلکو دا خیالو بیا دغه خلک ټول را جمع شوله. چې کله دا خلک را جمع شوله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویله چې موږ درته سرداري هم درکوو، موږ درته بادشاهي هم درکوو، موږ درته د دې کلي خاني او مشرتوب او نوابي به هم درکوو، ته زموږ د بوتانو ته څه مه وایه، ته زموږ په دې بوتانو رد مه کوه. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې نه، زه د الله دا پیغام دا به رسومه. په مال او دولت په لالچ کې زما او ستا پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د حق دعوت پرې نه خوستله، دعوت یې شروع کړله. دې خلکو بیا دا وویل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې محمد رسول الله د جهان د عرب
د ټولو نه زیات ښکلې ښځې به هم درله درکو نوجوان پیغلې جنکې لیکن زمونږ دغه باطل خدایانو ته څه مه وایه زمونږ په دې مذهب باندې رد مه کوه د توحید دغه ناره مه لګوه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا پیشکش دغه دوی چې کوم پیشي کړې وه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هم رد کړله دعوت دغه پیغام دا جاری وساتله دا خلک پوه شوله دوی چې کله پوه شو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مال دولت په وجه باندې قلاریږي نه د خانی د نوابي د مشروالي دغه لالچ کې خپل دعوت پرېږدي او نه د ښځو په دغه لالچ کې دوی خپل دی پیغمبر خپل دغه دعوت پرېښودله دوی فیصله وکړله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا به موږ قتل کوو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا به موږ وجنو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا به موږ قتل کوو دې خلکو دغه فیصله وکړله لیکن د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تربیت کوونکی څوک الله رب العالمین د محمد رسول الله تربیت الله رب العالمین کړو دغه شان دي د الله رب العالمین د خپل محبوب پیغمبر حفاظت به هم لدی کافرانو نه کوله دا ټول خلکو فیصله وکړه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا به موږ قتل کوو بل یو عجیب واقعه واورئ په عربو کې ساحران او جادوګرانو دغه جادوګران او دې ساحرانو د نظر په وجه باندې به یو انسان قتل کوله د هغې نظر دلته دې علاقه کې هم تاسو وګورئ د بعض انسان نظر ډېر زیات لګي د بعض انسان نظر ډېر زیات لګي نو هغه زمانه کې خلکو دا فیصله وکړله چې په عربو کې د ټولو نه سخت نظرباز انسان چې په هغه علاقه کې په هغه کلي کې په هغه زمانه کې د ټولو نه زیات چې د چا نظر لګي هغه شان د یو څو کسان را جمع کړله د جادوګران او ساحران داسې کوي چې کله د یو انسان ته نقصان رسوي د جادوګران او ساحران دوی د نظر په وجه باندې یو انسان قتل کوي هم دوی د نظر په وجه باندې یو انسان بیماروي هم د دې طریقه کار دا وي چې دوی یو څو ورځې د جادوګران ساحران او نظرباز خلک دوی یو څو ورځې په یو کمره کې بند کې ځان د خلکو نه ځان جدا کې په تکه توره تیاره کې د خپل منتر ووایي دغه شان د خپل عمل وکړي او بیا یو څو ورځې پس د دې کمرې نه بهر وځي د کمرې نه چې کله بهر وځي او د دې اولنی نظر چې په کوم انسان ولګي هغه انسان په ځای باندې یا مړ کېږي یا داسې بیماریږي چې بیا د پاسېدو نه وي دوی دغه مشوره وکړله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به داسې طریقې کار وکړو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به داسې ترتیب وکړو ساحران جادوګران نظرباز خلک به را جمع شي او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله په دې لاره باندې تیریږي دغه نظر والا دغه خلک دوی به د کمرې نه وځي او اولنی نظر به محمد رسول الله باندې به ولګي د دوی دغه نظر په وجه باندې محمد رسول الله به مړ شي پته ورته نه و چې رسول الله مبارک دغه حفاظت کوونکی الله رب العالمین دی دغه خلک چې کله دغه کمرې نه ووتله محمد رسول الله باندې نظر ولګېدله 3 4 5 ورځې ځان د لوږې نه مړ کړی و ځان د لوږې نه هلاک کړی و خو بیا هم دوی چې کله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نظر ولګېدله نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې دوی د نظر هیڅ اثر ونه شو ځکه چې د الله رب العالمین د خپل محبوب پیغمبر حفاظت به کوله چې دغه جادوګران او دغه ساحران هم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نقصان ونه رسولی شو بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت دغه ترتیب دا جاری وساتله دوی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مال پیشي وکړله رسول الله مال رد کو دوی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د بادشاهي پیشکش وکړله رسول الله صلی الله علیه وسلم رد وکړو دوی رسول الله صلی الله علیه وسلم پس جادوګران ساحران ولګول رسول الله بیا هم دیونه بشو دوی بیا د رسول الله مبارک علیه الصلاة والسلام قتل د پر فیصله وکړله رسول الله مبارک علیه السلام قتل پس کسان ولېږل تفصیلی اوږد واقعه رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه چې بچپن کې کمالاتونه ډک وو داسې په نوجوانۍ کې هم کمالاتونه ډک یو کس د رسول الله مبارک علیه السلام قتل د پاره راغی کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت وکړله ابو بکر سے برسره رسول الله صلی الله علیه وسلم د قتل د پاره یو کس په اس باندې سور رسول الله مبارک علیه السلام د قتل د پاره روان دي کله چې رسول الله مبارک علیه السلام خواته نږدې کیږي او رسول الله مبارک علیه السلام باندې گزار کوي دغه الله رب العالمین خو فیصله دا و چې زه د خپل دغه بنده حفاظت به زکوما
دې ټیم کې هغه کس اس هغه په اس باندې سورو دغه اس په دې ځمکه باندې ورډوبېږي د ځمکه د اس د ځمکې ته دننه راکاږي نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه وه چې الله رب العالمین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حفاظت وکړله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د قتل نه هم بچ شو چې کله قتل نه هم بچ شو په دې دوران د تبلیغ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دومره صبر دومره برداشت دومره حکمت عملی وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سوچ غور فکر وکړله چې دغه خلک دا ډیر زیات ناپوهه دي دوی نه پوهېږي زه دوی د جهنم نه منع کومه دوی کله په ما پسې جادوګران لګوي زه دوی د جهنم نه بچ کومه دوی کله زما د قتل ارادې کوي زه دوی د جهنم نه بچ کومه دوی کله زما د بدنامي فیصله کوي حتی دی خلکو د رسول الله مبارک علیه الصلاۃ والسلام په کور والا په عائشه رضی الله عنها باندې هم د زنا تهمت ولګوله لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا هم دغه دعوت پرې نه خوستله دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې ژوند کې ډېر ناشنا واقعات شوي ده لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت دغه طریقه دای پرې نه خوستله حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه امام الانبیاء رسول الله صلی الله علیه وسلم طائف ښار ته چې کله لاړو دعوت به یې ورکوله رسول الله صلی الله علیه وسلم طائف ښار ته ولې لاړو ځکه چې په هغه زمانه کې د طائف دغه خلک د ټولو نه زیات هوښیاران عقلمند وو رسول الله مبارک فرمایي چې زما پیغام د الله طرف نه دی دغه عقلمند دغه خلک دا به زما پیغام ومني لیکن کله رسول الله لاړې هغه خلکو د رسول الله پیغام منل څه چې په رسول الله د کاڼو باران وکړله رسول الله مبارک علیه السلام بدن په وینو باندې لمده رسول الله مبارک د بدن نه وینه بهیږي لیکن دې خلکو بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې خپل د طائف دغه ښار ماشومان را وویستله ماشومان واړه واړه بچي چې هغې هم په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د کاڼو ګزارونه کول او بیا په محمد رسول الله پسې چغې وهل او نعوذ بالله د رسول الله مبارک علیه السلام بې عزتي به یې غوښتله لیکن الله رب العالمین فیصله کړې وه چې زه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حفاظت به یې کومه هغه خلکو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ووهله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه بدن مبارک په وینه باندې لمده شوله لیکن رسول الله مبارک علیه الصلاۃ والسلام د خپل دعوت نه وروسته نشو رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت نه وروسته نشو بیا ژوند تېرېدله د جهاد میدانونه کله په رسول الله مبارک علیه السلام باندې په پټه باندې د کافرانو حمله کېدله کله رسول الله مبارک علیه السلام یو ځای کې رسول الله مبارک علیه الصلاۃ والسلام وددي آرام فرمایي په دې ټیم کې یو کافر راشي په محمد رسول الله باندې د تورې ګزار کول غواړي لیکن فیصله چا کړې وه الله رب العالمین چې د پیغمبر به حفاظت کومه دې ټیم کې الله رب العالمین هغه کافر د لاس نه توره غورځېږي د الله په حکم باندې محمد رسول الله بیا هم بچ کېږي دوی هره حربه استعمال کړله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعوت نه منع شي لیکن محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت نه منع نشو بیا رسول الله مبارک علیه الصلاۃ والسلام تر چې د چا طاقت زیاتو څوک چې په دې کلی کې خان او نواب وو څوک چې په دې علاقو کې د جرګو مشر وو هغه تر د رسول الله مبارک علیه الصلاۃ والسلام دشمن او رسول الله مبارک علیه الصلاۃ والسلام خلاف به جنگیدله نو چې کله په کور کې یو سړی ستا دشمن شي نو بیا انسان ته شکست ورکول دا آسان وي لیکن الله رب العالمین مدد د الله پیغمبر سره د الله د پیغمبر په کور کې د کلی علاقې مشر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف ودرېدو لیکن بیا هم رسول الله مبارک علیه الصلاۃ والسلام د خپل تره پروا ونه کړله تره داسې چې د ټول علاقې مشر و هغه چې څه خبره کول چا به نه رد کوله هغه د محمد رسول الله خلاف ودرېدله بیا هم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل دغه پیغام ورسول نو بیا حتی چې کله یو کور والا یو چا سره ملګرتیا وکړي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بل یو تره حضرت حمزه رضی الله عنه دی ایمان راوړو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ډاډه شو ډېر زیات طاقت ملو شو چې دا هم زما د نیکه زوی دی دا هم زمون مضبوط خاندان نه دی اوس به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا لشکر دا به مضبوط شي اوس به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا طاقت دا به سوا شي خو بیا الله رب العالمین ته به منظور وه چې هغه ته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو جهاد میدان کې جنګیږي یو طرف ته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری بل طرف ته کافران د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تر حضرت حمزه رضی الله عنه
دی محمد رسول الله سره ملګری شو او د جهاد په میدان کې جنگیږي د رسول الله پر رشتہ دارانو کې دا د ټول نږدې رشتہ دارو دا دغه کافرانو د جهاد په دغه میدان کې د رسول الله مبارک علیه الصلاۃ والسلام دغه تر دا هم شهید کو نو رسول الله مبارک علیه السلام ته څومره درد او صدمه به رسیدلې وي هغه چې کله شهید کو د شهید کېدو نه پس هغه دغه جګر را اوستلا او هغه د بدن به ټوکړي ټوکړي کړلا رسول الله مبارک علیه السلام په خپل سترګو باندې دا هر څه ولیدله د هر څه د کتونه پس هم رسول الله مبارک علیه الصلاۃ والسلام دا قرآن مجید چې الله رب العالمین لګلو رسول الله ته چې د امت ته ورسوا د دې هر څه باوجود هم رسول الله مبارک علیه السلام دا قرآن ما او ته رسولې دا د رسول الله د ژوند مختصر د سخت حالات او تذکرہ لیکن ما او ته مسلمان نه د جهاد په میدان کې جنگیدلی نه زما استاد تر نه زما استاد پلار نه زما استاد نکاح چا د دې قرآن د لپاره قتل کړی دی نه ما او ته د اسلام د لپاره جنگیدلی نو بیا مونږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا لار ولې پرې خوسته ده ولې د کافرانو په لار باندې روان یو کدا یو پښتنه د الله پیغمبر ما او ته نه وکی ما او ته سره جواب شته حضرت بلال حبشي رضی الله عنه چې غلام دی هغه ته روټي نه ملاويږي هغه ته اوبه نه ملاويږي صرف په دې وجه باندې چې الله پیغمبر دا طریقه پرېږده د الله او د رسول الله پرېږده بلال صاحب رضی الله عنه بیا هم لږه برداشت کوي تنده برداشت کوي په دې سینه باندې غټ یو کاڼي کې خودل برداشت کوي په ګرم شګه باندې سملاستل برداشت کوي دا ملا خپل سوزیدل برداشت کوي لیکن د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا طریقه پرې خوستو ته هغه تیار نه دی بیا ما او تا باندې نه چا اوبه بند کړی دي نه چا روټۍ بند کړی ده نه ما او تا د چا غلامان یو بیا ما او تا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا طریقه ما او تا ولې پرې خوستې ده ما او تا سره جواب شته خالد بن ولید رضی الله عنه هغه د عربو په دغه ځمکه باندې د کافرانو سردار او سپهسالارو هغه یو لیډرو لیکن کله چې هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په لار باندې روان شو پلار هغه وتړله پلار ور باندې 3 ورځې روټۍ بند کړله پلار ور باندې د لرګي گزار وکړله د سر مبارک زخمی شوله لیکن بیا هم هغه د محمد رسول الله طریقه پرې نه خوستله نن ما او تا ته مولیان طالبان تبلیغیان چغې وهي چې د خدای خاطر وکړي مسجد ته راشئ لمونځ وکړئ د خدای خاطر وکړي قرآن زده کړئ ما او تا ته منتونه کوي په هغه زمانه کې به خلکو دا منت کوله دا ظلم به یې کوله دا جبر به یې کوله وهل به یې کوله قتلونه به یې کوله چې تاسو به مسجد ته نه راځئ لیکن هغه صحابه کرام قتل برداشت کو لوګه برداشت کو تنده برداشت کړه مسجد ته راغله چې کله مسجد ته راغله په ټول دنیا کې دغه دین خور کو کنه خور کړله وجه سوا هغه د محمد رسول الله لار نه پرې خوستله ما او تا د دنیا په لالچ کې ما او تا د دنیا په کار کې ما او تا د قام او د قبيله د غزید په بنیاد باندې ما او تا د خپل بل مسلمان رور سره د حسد په بنیاد باندې ما او تا د دین پر خوسته ده نن په دې زمانه کې 98% دین دا ختم دی 2% دین دا موجود دی دا 2% کې 1% خلک د الله په عشق او په مینه کې د دین باندې عمل کوي او 1% دین باندې چې خلک عمل کوي دا صرف او صرف د رسم او د رواج په وجه باندې عمل کوي من الله رب العالمین 15 وخت فرض کړی دا لیکن موږ رسم او رواج په توګه باندې صرف د جمعې د مسترازو صرف د جمعې مسترازو بل مسلمان ته کنزل کول بل مسلمان سره بغض او حسد کول بل مسلمان ته بد رد ویل دا الله رب العالمین په ټول جون کې حرام کړی دا لیکن موږ تاسو صرف په روزه کې دین ځان ساتو نو موږ تاسو معاشره کې اگر رسمي او رواجي دین پاتې دي حقيقي دین دا ختم دي نو خلاصه دا الله رب العالمین پیغمبر دومره سخت حالاتو کې دا دین مونږ ته رسولې دا او دقه دین تپوس الله رب العالمین د ټولو اول دقه دین تپوس په دې قبر کې لمونږ او تاسو نه کوي چې دا دین چې پیغمبر تاسو ته رسولو دین رسولو سره رسول الله تاسو ته دا هم ویلو چې زمانه دغه دین کې تاسو زده کړئ دا مخکې د خلکو ته ورسوي
هر پلار نه به دا پوښتنه کیږي چې آیا تا په خپل قرآن ویلو په خپل بچو دی ویلې دی او کنه. هر یو مشر نه به پوښتنه کیږي چې ته د قام قبیلې جرګه خو کوي خو تا چرته د دو کسانو دشمنی راشي د کلی مشر هغې کې روغه کوي لیکن الله به پوښتنه کوي چې زما دغه بنده د شیطان سره ملګری شوی او زما دشمنی کوله زما سره جنگ کوله د قام مشر د علاقې مشر د کور مشر دغه کشر د الله رب العالمین دشمنی ته ولاړو تا د دې او د الله رب العالمین په مابین کې روغ وصوله کړې وه مونږ به جواب څه کوو مونږ کړې وه نه د دوی انسانانو روغه کولو نه بهتره دا ده چې دغه انسان روغه ته د الله رب العالمین سره وکړي خود به خود بیا به د نور مسلمانانو سره روغه کوي. نو خلاصه دا شوه چې پیغمبر علیه السلام دین دپاره ډېره سخته تېر کړې ده او دا دین ما او تا ته پکار ده چې مخکې نسلونو ته ورسوو. دې دپاره طریقه دا ده چې موږ په خپل بچي مدرسې ته ولېږو په خپله جومات ته راشو په دې درس کې کینو د قرآن ترجمه کې کینو. الله رب العالمین دې اول ماته او بیا وروسته تاسو ټولو ته په دې ټولو خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي. اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على قبر محمد في القبور.